ناظم مندړ نصیب خان د ویلیج کونسل ناوګي ون ناظم نیاز علي شاه او ناوګي 2 ناظم سید محبوب باچا سره په سوراټ کوز ناوګي روډ د روان پریمکس کار معاینه وکړه. ناظمینو روان پریمکس کار تسلی بخش وګرځاو. ټیکدار ته تاکید وکړو چې باقی کار هم زره مکمل کړي چې د عوامو پستونزو کې کمی راشي. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم نصیب خان ووی چې روډونه د ترقۍ علامت دي. هغوی ووی چې موږ د کوګان کوز ناوګي پورې او د برناوګي پټرول پمپ نه خانانو ډیرې پورې په روډ منظورولو د سابقه ایمنه شیر اکبر خان شکریا ادا کوو. نصیب خان زیاته کړه چې د امبیلینا تر ناوګي پورې روډ ام پی ایس د حسین بابک منظور کړي او د سی ان ډبلیو په نگرانۍ کې په کار روان دي او ان شاء الله ډیر زر به تر کولو ته تیار شي. هغوی زیاته کړه چې دا زموږ علاقه ده او څوک چې هم دلته د ترقۍ کار کوي موږ به ستاینه کوو. ناظم محبوب باچا میډیا سره د خبرو په وخت وی چې ټیکدار د پریمکس نه پس د روډ په شولډر هم کار شروع کړي. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې په روان ترقیاتي کار گاډي مبوزه راولي چې روډ هم نه خرابېږي او ټیکدار ته هم په کار کې رکاوټ نه پیدا کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوستا او ما سره دواړه چرمنان دي، یو محبوب باچا دی بل نیاز خان دی او سره د کلی موږ سره ټیکدار صاحب هم په خوا کې جو خلاړ دی. د دا ډیره مننه کوو. حقیقت خبره ده ترقیاتي کار چې ستا په علاقه کې کېږي کو هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي کو هغه د هر طبقې سره تعلق ساتي خو چې ستا په علاقه کې کېږي نو دا هغه علاقې له موږ دا پکار دي چې موږ د هغې شکریه ادا کړو. موږ د هغې شکریه ادا کوو. حقیقت خبره دا ده چې دا زموږ د ډېر وخت نه دا روډ زموږ خراب و د کوګانه والې نه وګۍ پورې. حقیقت خبره دا ده چې موږ به دې ته کاته موږ دي وي چې دا 12 فوټه دی خو نن چې موږ رالو ټیکدار صاحب موږ سره په څنګ کې ولاړ دی نو هغه وایي چې دې ته به 3 فوټه به یو طرف ته کوو شولډر او 3 فوټه بل طرف ته نو الحمدلله دې نه 18 فوټ جوړېږي. دا ډېر ښه پلن روډ دی. خو دویمه خبره دا ده چې زما به د دې دا پټي چې ورته چاراوتي دي دې ته به زما دا درخواست وي دا به ورته سوال وي چې اوس دا ټیکداران یا دا مزدوران چې کوم کار کوي نو دې ته پکې رکاوټ مه جوړوئ ځکه چې دا ټول علاقې د سورا او د اګاره او د کوګا دا بالخصوص روډ دی. نو زه وایم چې په دې کې دې ته څه داسې رکاوټ را نه شي ځکه چې 3 فوټه شولډر نه بعضې داسې چې په هغې کې نیم فوټ هم نشته خو دې ته تخته لګوي یا ورته څه دغه کوي نه چې دې ته په دې کار کې رکاوټ نه راځي. انشاءالله تعالی چې ډېر ښکلی کار دی. زه له ټولو زه د شیر اکبر خان دی ځکه چې دا د هغې فنډ دی چې موږ پکې د هغې نوم وانلو دا به موږ هم زیاتې کوو. ډېره شکریه ادا کوو چې دا ډېر وخت نه دا روان کنډر پروت و. الحمدلله اوس په هغه روډ باندې هم زموږ د سردار حسین بابک صاحب فنډ هم دی په هغې باندې هم سی ان ډبلیو د طرفه کار لګیا دی. بیا پکې اپله نور هم د دې پاک پی ډبلیو ډي د دې سره چې کوم دی هغه هم روان دی. نو انشاءالله تعالی چې زه ټولو کو هغه محکمې دي کو هغه زموږ ایم این اګان دي کو هغه ایم پی اګان دي چا چې په دې کې کم کردار کړی موږ د هغې ټوله ډېره شکریه ادا کوو. ډېره مهرباني وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې دا روډ د ډېر وخت نه داسې یو کنډر پروت و نو موږ کوم مشران چې دي ایم این ای صاحب دی د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې دا یو دیرینه مطالبه د علاقې حل شوه. روډونه چې دي دا علاقې په ترقۍ کې یو لوی کردار ادا کړي او یې سره سوکالي خوشحالي راځي. اوس که د امبیلې نه تر ناوګۍ پورې روډ دی د بابک صاحب فنډ دی نو دغه به هم انشاءالله کمپلیټ شي. دا د شیر اکبر خان فنډ دی نو دا هم انشاءالله کمپلیشن طرف ته روان دی. موږ د هغې ډېر زیات شکریه ادا کوو چې انټرسټ یې پکې واغېستو خاص کر د اجریو صاحب و د پاک پی ډبلیو ډي والا چې هغه وخت په وخت باندې دا پرسو کړی دی او د هغې ډېر زیات دغه یې کړی دی او هغې باندې کار سټارټ شو. نن ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده. موږ د ټولو شکریه ادا کوو. عوامو له باچا صاحب اپیل کوئ څه پیغام ورله ورکوئ د روډ باندې دا ګاډي فلحال بند پې پکار دي نو هغوی ته څه موږ عوامو ته دا اپیل کوو چې دا زموږ د ټولو مشترکه روډ دی که لږ تکلیف موږ په ځان باندې تیر کړو او موږ د دې نه اخوا متبادل بل روټ استعمال کړو د کوګا طرف ته که راځو نو چې په کوګا باندې راشو اګارۍ باندې او دغه روډ استعمال کړو نو دا به لږ محفوظ پاتې شي او د دې به عمر زیات شي ژوند به زیات شي او د نالو په بنیاد باندې چې دي نو که نالۍ کې لږ فوټ نیم ځای راګیرېږي نو عوامو ته زموږ درخواست دی چې دې سره کوآپریشن وشي چې روډ کولاو شي نو د هغې لینت په زیات شي د لینت په وجه باندې ټریفیک مسایل دا به حل شي انشاءالله.